السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما په ورلډ کپ کې د انډیا نه پس چې کوم ټیم ښه پرفارمنس کړی نو هغه افغانستان دی جی. اوس ډېر ملګري هسې نه دا وایي چې افغانستان څه میچونه ګټلي هسې په توک باندې ګټلي نه جي. افغانستان چې کوم میچز ګټلي په خپل پرفارمنس باندې ګټلي او هر هغه میچ چې کوم افغانستان ګټلی دی هغې کې د افغانستان بالنګ ډپارټمنټ، فیلډینګ ډپارټمنټ او سپیشلی بیټینګ ډپارټمنټ کې ډېر زیات امپروومنټ په تاسو کتلی وي جي. نو افغانستان کرکټ ټیم د یو غټ پروسس نه تېر دی چې دې پروسس کې د راشد خان، د نبي او سپیشلی د هغوی چې کوم کوچ دی جوناتن ټروټ چې کوم دی د هغې ډېر زیاته خواري ورسره کوي او ډېر زیات ایفرټ چې کوم پلان هغوی جوړوي نو هغه پلان هغوی بیا په ګراونډ کې امپلیمنټ کوي هم او هغه پلان چې کوم دی ګراونډ کې امپلیمنټ کولو باندې له کامیابي هم ملاویږي. تاسو پرون میچ کې کتلی وي چې کوم سکور یې چې سکول نو هغې دپاره د هغوی چې کوم کوچ دی ټروټ هغه کمپلیټ یو ګراف جوړ کړی چې په دې اوور کې به دومره سکور کوو، په دې اوور کې به دومره کوو. هماغه رنګ د هغه چې کوم سیناریو هغه جوړه کړې وه، کوم پلان چې هغه جوړ کړی و په هغه پلان باندې افغانستان بیټرانو چې کوم افغانستان چې کوم بیټسمینانو ای په هغه پلان باندې پرون میچ وګټلو جي. نو د ویډیو مقصد مې دا دی چې په ورلډ کپ کې د انډیا نه پس په ایشیا کې کم ټیم ښه پرفارمنس کړی نو هغه افغانستان دی. چونکې د ایشیا چې کوم په ورلډ کپ کې ټیمان شامل دي کې سریلانکا هم شته، هغې کې پاکستان هم شته، هغې کې بنګلادیش هم شته دی، خو انډیا نه پس چې کوم ښه پرفارمنس راغلی هغه د افغانستان دی. افغانستان د ورلډ کپ کې 3 میچز چې کوم دي انګلینډ نه یې ګټلی میچ، پاکستان نه یې ګټلی دی او سریلانکا نه یې ګټلی دی. 3 میچز چې کوم بایللی، یو یې بنګلادیش نه بایللی دی، یو یې انډیا نه بایللی، یو یې نیوزیلینډ نه بایللی. که دغه بنګلادیش نه دی دا میچ ګټلی زه انډیا او نیوزیلینډ خو دا سټرانګ ټیمان دي. بنګلادیش نه که چېرې دی دا میچ ګټلی نو د افغانستان تقریبا 90% چانس چې دی سیمی فائنل له کوالیفائی کېدی شو. 3 میچز یې پاتې دي جي. 3 میچو کې که دی 2 میچز هم وګټل نو سیمی فائنل له ډېر په اسانه باندې کوالیفائی کولی شي جي. 3 میچز یو یې نیدرلینډ سره دی، یو یې اسټرالیا سره دی، یو ساوث افریقا سره دی. نیدرلینډ هم مطلب انډر اسټیمیټ کول نه دي پکار، ځکه نیدرلینډ هم دی ورلډ کپ کې سریلانکا له هم شکست ورکړی، نه بنګلادیش له شکست ورکړی او بنګلادیش له شکست ورکړی او ساوث افریقا له شکست ورکړی. نو د افغانستان او د نیدرلینډ چې کوم میچ دی دا به داسې نه چې لکه مطلب مونږ به دا ووایو چې افغانستان به وګټي یا نیدرلینډ به وګټي. دواړه ټیمان چې کوم دي اني بل ټیم چې کوم دی اپوننټ چې کوم دی هغه ډسټرب کولی شي، هغه اپسیټ کولی شي جي. بل د افغانستان چې کوم استرالیا سره او ساوث افریقا سره میچ دی نو دا لږ سخت میچونه دي. په دې باندې هم افغانستان ساوث افریقا له یا استرالیا له شکست ورکولی شي، ځکه کنډیشن چې کوم دی هغه ایشین کنډیشن دی او په ایشین کنډیشن باندې د افغانستان بالنګ ډپارټمنټ چې کوم دی هغوی ښه ښه بیټسمینان راغورځولي دي جي. که چېرې دا ورلډ کپ په استرالیا کې وي یا ساوث افریقا کې وي نو بیا افغانستان له مشکلو د ساوث افریقا نه میچ ګټل یا د استرالیا نه میچ ګټل. خو کنډیشن ایشیا لدی مطلب ایشیا کنډیشن دی، ایشیا پیچز دی، سپینران چې کوم دی د افغانستان ورلډ کلاس سپینران دي. نو د ما د ویډیو مقصد دا دی چې افغانستان له کمپلیټلی چانس ته چې سیمی فائنل له کوالیفائی کولی شي جي. 3 میچز یې پاتې، 3 میچو کې چې 2 میچز وګټي نو سیمی فائنل له چانس شته دی او چانس هم داسې مطلب معمولی چانس نه غټ چانس جوړېږي. رن ریټ یې هم ښه دی چونکې 3 میچز په مخه چې کوم وګټل بنګلادیش نه سوري انګلینډ نه، پاکستان نه او سریلانکا نه. نو دی د افغانستان چې کوم بیټینګ ډپارټمنټ د میډل اډر چې کوم دی د هغوی مورال نور هم بلند کړي. د هغوی میډل د افغانستان میډل اډر سپیشلی رحمت فارم کې راغلی، شاهدي هم سکور کوي. بیا په بالر چې کوم دی آل راونډر دی مطلب عظمت الله عمرزی خبره ده لزه کوم چې هغه هم په میډل اډر کې راشي او ټیم چې کوم سکور یې هغه په اسانه باندې چیز کړي یا ټیم له یو ښه ټوټل ورکړي جي. نو افغانستان چانس شته جي او د دې نه مخکې ما ویډیو جوړه کړې هم ده چې مطلب سیمی فائنل له کوم ټیم کوالیفائی شي هغوی له به د آی سی سی د طرفې $8 लाख ملاویږي جي. نو سیمی فائنل ګټل بایلل بیا له خبره ده، خو چې سیمی فائنل له کوالیفائی شو $8 लाख به هغه له انعام ملاویږي جي. دا اپډیټ شو، ډېره زیاته مننه. والسلام.